زما محترم مسلمانان اوریدونکو ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ تاریخ د هغې سیرت یو سلسله شروع کړې وه. موږ ویلو چې دا څو ورځې د هغې د سیرت مقدمه به وي، عیني سیرت به نه وي، لیکن مقدمه د عربو تاریخ دنیا څنګه جوړه شوه دا خبرې. موږ تېره جمعه دې ځای پورې را رسېدلي یو چې نوح علیه السلام الله رب العزت خپل قوم ته راولېږلو، قوم یې خبره ونه منله، قوم هلاک شو، دی بچ شو. 3 بچي حام، سام، یافس. بیا د سام په اولاد کې عرب پیدا دي. موږ ویلو عرب په 3 قسمه دي. نن به خبره دې ځای نه شروع کوو. عرب په 3 قسمه باندې دي تاریخي کتابونو کې راځي. یو ته عرب بایده ویل کېږي، یو ته عرب مستعربه یا مستعربه ویل کېږي. دا دواړه الفاظ دي. او دریم چې کوم دی عرب عاربه. عرب بایده څه ته ویل کېږي؟ عرب بایده هغه خلک دي چې د هغې نام و نشان نشته، یعنی قوم عاد، قوم ثمود. بس الله رب العزت هغه خلک ختم کړ. او عرب مستعربه هغې ته ویل کېږي چې هغې پخپله خو عرب نه و، خو د نورو عربیانو نه زبان زده کړی دی. وروسته به راشي چې یو قبیله جرهم قبیله ورته ویل کېږي، هغه مکې ته راله او هلته اسماعیل علیه السلام دی سره بس ملو را ملو شو، خبرې اترې. بس اسماعیل علیه السلام د عربي د هغې نه زده کړی دی. د هغې خپله ژبه چې کومه وه هغه عبراني و، عربي نه وه د اسماعیل علیه السلام. و دریم چې کوم دی عرب عاربه. دا هغه خلک دي چې به دی عین عربي بس ویله، یعنی دا د یمن کوم خلک دي بس دی بس عربو. به هر حال عرب بائده دا عاد او ثمود، قوم عاد، قوم ثمود. قوم عاد چې کوم دی دا یو جابر بادشاه تیر شوی دی. الله رب العزت دی له ډېر طاقت ورکړو، ډېر لوی لوی قدونه وله ورکړو. دی له پیغمبر رالو هود علیه السلام دله دعوت ورکو چې د الله رب العزت وحدانیت ومنه، د الله رب العزت احکامات ومنه. خو بس دی انکار وکړو، دی خبره نه منله. الله رب العزت دا خلق هلاک. په دی باندې یو هوا راله او بس هغې سره دی تباه شو. لوی لوی قدونه وله ورکړو. قرآن پاک کې د کجورو سره تعبیر کوي چې د دی د کجورو د ونو عمره د دی قدونه. نخل خاویه بیانې چې نخل خاویه و دی باندې سیلی راله عذاب شکل کې. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما. په دی باندې دا سیلی راله 8 ورځو 9 شپې په دی باندې دا سیلی مستقل اوچلېدو. بس دا خلک غرق و تباه شو، دا قوم ختم شو. پیغمبر خبر ونه منله هود علیه السلام. بس هغه ځای نه هجرت وکړو، لاړو بل ځای ته. بیا د دې نه وروسته یو بله قبیله راله، یو بل قوم راله چې قوم عاد ورته ویلی کېږي. دا قوم عاد رالو، قوم ثمود رالو. دا قوم ثمود چې کوم دی دا د حجر یو علاقه ده، وادي قرا د حجاز او د شام په منځ کې دا واقع ده. د قوم ثمود هغه ځای کو دی قوم له صالح علیه السلام رالو چې تاسو یو بل باندې ظلم مه کوئ، د مظلومانو سره تاسو دا ظلم مه کوئ، دا کارونه مه کوئ. دی خبر ونه منل. بس مونږ خپل ځای له راځو. دا مختصر غونته وایو چې سرکشي وکړه الله رب العزت دا خلک بس هلاک. څنګه طریقې سره هلاک کړي؟ معجزه وغوښته چې یاره ته پیغمبر یې صالحه، نو موږ له معجزه راوړه. د دی چې کومه معجزه غوښته بس هغه شان معجزه دی له راله چې د غر نه بس اوښه راوباسه. معجزه راله و دی هغه ونه منله چې انکار دا د الله رب العزت یو قانون دی چې معجزه راشي څوک ونه مني بس هغه خلک الله رب العزت غرقې و هلاکي. بس دی غرق و تباه کړ. د دی رنګونه یو ورځ د دی دا رنګ ټول رنګونه تک زیړ شو، رنګونه تک زیړ شو. په بله ورځ باندې دی دا رنګونه چې کوم دا تک سره شو.
او په درېیمه ورځ باندې د دوی دا رنګونه تک تور شو د نر و ښځه ټولو دا رنګونه داسې شو دوی ته خو وویل صالح علیه السلام چې اوس په تاسو باندې عذاب را روان دی بس دوی ټولو کفنونه واچول هغه ټایم به دا کفن د چمړې و چمړې بس ټولو ځان نه چمړې راتاو کړو بس بار راووته په دې انتظار کړو چې بس اوس به د الله رب العزت د طرف نه عذاب راځي به دوی کې ورویل زه غونتې راله په دوی ویل چې د الله رب العزت رحم به راځو بس په څلورمه ورځ باندې دوی باندې فرشتې چغه ووهله او به د دوی دا زړونه پړک وچود او دې طریقې سره الله رب العزت دا خلک حلال کړه دا ټول ختم شو په دوی کې یو بیماري و د شرک د سمودیانو کې د شرک بیماری پکې وه بس پیغمبر ورته رالو د شرک نه منع که دوی منع نه شو نو الله رب العزت دا خلک هلاک نو دې ته ویلی کېږي عربي بائده ورته ویلی کېږي دا مونږ وویلو اوس دویم چې کوم دی عربي مستعربه عربي مستعربه دا د ابراهیم علیه السلام اولاد مونږ وضاحت د دې وکړو چې عربي مستعربه هغې ته ویلی کېږي چې د بل چا نه عربي زده کړي ابراهیم علیه السلام دا د نوح علیه السلام نه وروستو دوه پیغمبران راغلي دي هود علیه السلام او صالح علیه السلام ورپسې چې راغلی د ابراهیم علیه السلام دا د چا په دور حکومت کې راغلی دی په هغه ټیم کې په دنیا باندې حکومت چې کوم و د نمرود کتابونه دوه اقواله ذکر کوي دوه چې په دنیا باندې 3 کسانو ټوله دنیا باندې حکومت کړی یا 4 کسانو کړی دی څوک چې وایي چې 3 کسانو کړی دی نو هغه وایي چې نمرود حکومت کړی دی او ذوالقرنین او سلیمان بن داود علیه السلام دوی حکومت کړی کم چې د 3 قول کوي او کم چې 4 یادوي هغه ورسره بخت نصر د بني اسرائیلو کې تیر شوی چې دا 4 کسانو په دنیا باندې حکومت تیر کړی دی به هر حال کله چې الله رب العزت اراده وفرمایله چې ابراهیم علیه السلام زه مبعوث کوم هغه له نبوت ورکوم نو هغه ټیم کې دا نجومیان راله دی بادشاه له راله دی نمرود له چې ستا په دې قوم کې ستا په دې علاقه کې به یو کس پیدا کېږي چې نوم به ابراهیم وي او په دې ورځ به پیدا کېږي او په دې میاشت کې به پیدا کېږي او ستا د عقیدې سره مخالفت کوي به چې هغه میاشت راله بس دی اوس وایي چې یاره به دا ټولې چې کومې حامله ښځې دي به دا ټولې راوستو بس ماشومان چې کم به پیدا کېده هغه به یې مړ کولو دې کې د ابراهیم علیه السلام والده چې کومه وه د ده ورته پته ونه لګېده هغې داسې جسم و چې بس جسم باندې پته نه لګېده چې دا حامله د دوی په ګېډه باندې بچی دی داسې جسم د بعضې زنانه داسې چې پته نه لګي به هر حال چې کله د هغه د پیدایش ټیم شو نو به د ده د مور لاړه یو غار ته لاړه هلته به جنګل ته لاړه هلته د ابراهیم علیه السلام پیدا شو او بس دا به راتله کور ته بس خاوند ته یې نه وویل خاوند به د نه تپوس وکړو ورته یاره بس هغه ماشوم شو مړ شو بعضې وایي چې نه پته ورته خو بس هغه هم پټ کړی چې یاره آزر هم پټ کړی یا تاروخ دا پټ کړی چې یاره بس دا بادشاه یې مړ نه کړي بس چې ښځه مې پټ کړی دی بس هغه هم پې ځان غلی کړو نو بس دا به دا مور به یې ورتله هلته چېرته به تله دې غر له به ورتلو بس خوراک مراک به وکړو چې کله به هم لاړه بس ابراهیم علیه السلام به خوله کې دا ګوتې نیولې و بس الله رب العزت دې نه ورته د رزق ترتیب جوړ کړو په یو ورځ کې به ابراهیم علیه السلام دومره غټېدو چې یو میاشت کې یو عام انسان څومره غټېږي یو ورځ کې به الله رب العزت دله دومره جسم و دومره طاقت ورکولو به هر حال تقریبا کتابونه لیکي چې 15 کالو شو بس هغه مور ته وایي چې ما د دې غر نه وباسه چې کله راووتو تاریخي خبرې دي نو بس شپې ټیم کې راووتو دا نور پرېوتی و چې ګوري اسمان کې ورته ستوری ښکاره شو اومه سپاره کې ټوله ترتیب فلما رأى القمر بازغا فلما رأى هغه بره دی فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي چې کله وکتو چې اسمان کې دا ستوری دی نو وایي دا زما رب دی ابراهیم علیه السلام وایي چې دا زما رب دی چې بیا وکته چې دا خو بس ښکته کېږي قال لا احب الافلین زه داسې رب نه خوښوم چې هغه ښکته کېږي یا هغه ډوبېږي یا هغه روکېږي بیا چې په سبا باندې ګوري یا لږ ساعت بعد ګوري نو بس سپوږمۍ وکته فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي په دا زما رب دی چې بیا وکته چې سپوږمۍ هم ختمېږي دا هم نه دی بیا په سبا باندې ګوري نو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر چې دا زما رب دی دا نور دا زما رب دی دا زما ټولو کې لوی رب دی بیا هغې نه وروسته وایي
چې کله نورم ډوب شو بس هغه نه وروسته مخکې آیتونو کې راځي چې بس الله رب العزت که ما ته هدایت نه وکړی نو بس زه به د ظالمانو نه زه به د نافرمانو نه وم. به هر حال ابراهیم علیه السلام بس د پیدایشي الله رب العزت هغه بس په توحید باندې پیدا کړی، یعنی د بلوغت نو د ځوانۍ نه مخکې د دې دلیل قرآن دی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین چې ابراهیم علیه السلام الله رب العزت مخکې هغه ته رشد او پویه ولا ورکړی و ابراهیم علیه السلام له. بس پلار به بوتان جوړول آزر دا د نمرود په وزیرانو کې ورته وه یا د نمرود خاص مرګرو کې به ده به دا بوتان جوړول، ابراهیم علیه السلام به دا بوتان وړل او بار به یې دا خرڅول. کله به چې خرڅ له یوړو نو بس خلک خو وایي چې تعریفونه کوي چې دا فلانکې شیز دی دا راشه واله دا فیدې دي. ابراهیم علیه السلام به داسې نه ویل. کله به چې بوت یوړو نو بس ویل به چې من یشتري ما لا یضره ولا ینفعه، څوک شته دی چې هغه شیز والی چې څه فایده هم نه ورکوي څه نقصان هم نه ورکوي. ابراهیم علیه السلام به دا خبر خلق به تنه واپس لل چې دا څنګه بوتان دي. د هغوی خو عقیده دا وه چې دا بوت زموږ له فایده راکوي، موږ له رزق زموږ ټول ترتیب دا بوتان جوړې دا یو سوچ جوړ شوی. به هر حال بیا به چې کله هلته نه راواپس شو نو بس نیر به یو لاره کې یو نیر به راتلو هغې کې به ولغو هم ته وایي چې یاره دا تم راځه مونږ سره لاړ شه. ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم زه بیمار یم زه نسمه. ابراهیم علیه السلام دې ټایم کې توریه وکړه د هغې وروسته معنه کوو چې زه بیمار یم زه نه ځمه. نو علما کرام د دې وضاحت کوي چې داسې بیمار چې بس قوم فرمانبرداري نه کوي د الله رب العزت نافرماني کوي نو بس په دې وجه باندې بیمار یم، جسماني بیمار نه یم. بس چې قوم لاړو بدل د ابراهیم علیه السلام له موقع راله بس هغه دا ټول بوتان چې کوم و هغې ټول مات که معروفه کیسه ده. بیا داسې طریقه وشوه چې بس بادشاه ته پته ولګېده چې یاره بس دا بوتان دا د مات کړي دي. بس ابراهیم علیه السلام خپل دربار ته راوستو. چې کله راله نو ورته وایي ته د چا عبادت کې؟ ابراهیم علیه السلام نه تپوس کې ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه د هغه رب عبادت کومه چې ربي الذي احیي و یمیت، ربي الذي احیي و امیت، د داسې رب عبادت کوم چې هغه ژوندي کول کوي مړه کول کوي. ښه دا خو زه هم کولی شم. نمرود ورته وایي خپل قید خانه واغې نه دوه کسان راوسته، یو یې پرېښو یو یې قتل کو. دا وګوره دا دواړه بس په قید کې د دواړو مرګو بس ما یو دغه کو یو مې پرېښو یو مې مړ کو. نو بس ابراهیم علیه السلام ویل چې دا دلیل خو اسان دی. نو بیا ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام سورة بقره کې مخکې راځي قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما رب هغه دی چې هغه دا نور د مشرق نه راوباسي ته تکله چې د مغرب نه راوباسه. په دې ټایم کې دا نمرود شوف بهت الذي کفر حیران شو. د دې جواب خو ورسره نه و. به چې نور څه خبره سیټ اوسېدو خو د ده بیبي چې کومه وه حضرت ساره دا ډېره ښکلې وه. و د هغه بادشاه د هغه زمانې د بادشاه سنان نوم و سنان فرعون. بس د مصر چې کوم بادشاهان و هغه ته به فرعون ویل. بس دا سنان داسې طریقه وکړه د ده دا یو ترتیبو چې کم مسافر به راتله هغه سره به خور وه یا به ورسره مور وه هغې ته به یې څه نه ویل. او چې چا سره به ښځه وه دا زما د غیرت خلاف ده چې په مسافر به زما په علاقه کې به اوسېږي دی به د ښځې نه مزې الي نو بس دی به ښځې سره ژوند تېرې نه نه داسې دا به ده دپاره یو ځان دپاره یو د عیب خبره ګڼله. به داسې طریقه وکړه چې بس خلکو ورته شیطاني وکړه چې بس هلته یو ښځه ده من احسن الناس په ټولو کې ښایسته حسینه جمیله جینۍ ده ښځه ده. په ده حکم وکړ ابراهیم علیه السلام خپل دربار ته خپل محل ته راوغوښتو چې دا تا سره څوک دي؟ ورته وایي چې دا زما خور ده. دې ټایم کې ابراهیم علیه السلام توریه وکړه. توریه دروغ ویل نه پکار په داسې مسایلو کې. خو توریه مطلب دا دی چې دا کم مخاطب دی د هغه ته نه بیل مقصد وي او کم چې لګیا دی خبرې کوي د هغه ته نه بیل مقصد وي. ابراهیم علیه السلام دا سوچ چې دا زما خور ده ځکه چې یو مسلمان د بل مسلمان رور خور وي. نو بس وایي صحیح ده. بیا راله بیا د حضرت ساره یې وغوښته چې دا ساره چې څه ټایم تلل نو ابراهیم علیه السلام ورته چې ما خو ورته داسې ویلي چې ته هم ورته وایه چې دا زما ورور دی. به هر حال دا خبرې وشوې د بادشاه ته دا وویلی شو د سنان ته دا خبرې وویلی شو خو هغه بیا هم ونه منله. بس اراده یې وکړه چې دې ته حضرت ساره ته لاس اچوي د خپل خواهش پوره کولو هغه ته نه اجازت غواړي چې ما ته لږ وخت راکړه چې زه اودس وکړم. بس اودس یې وکړم مونځ ته ودرېده. هلته ابوبکر د
حضرت ابراهیم علیه السلام مونږ سودري دلته حضرت ساره په موږ باندې ولاړ دي او دا د کمال خبره هم ده کله چې مسائل مشکلات انسان باندې راشي موږ طرف ته توجه شي دا رب زمونږ هغه رب دی کنه چې به دا زما حاجت پوره کوي بل څوک نه پوره کوي کله څه حاجت راشي مونږ اول خو منډې تړلو وخو چې سونه شي بیا راشو مونږ خپل رب ته نه شروع کې څه مشکل راشي مونږ خپل رب ته بس په جړا شو چې ای رب زما دا حاجت ته پوره کا نو داسې حضرت ساره بس په موږ باندې ولاړه ده او موږ نه رسو دعا کوي رب ته دعا کوي چې ای رب ما د خپل فرج حفاظت کړی د خپل شرمګاه حفاظت ما کړی دی صرف د خپل الا علی زوجي د خپل خاون نه علاوه ما بل چا سره مخ نه تور کړی د الفاظ وایا نه ای رب ته په ما باندې رحم وکا او دا ظالم او دا جابر بادشاہ چې کوم دی فلا تسلط علی هذا الكافر دا په ما باندې مسلط کوا بس الله رب العزت دې دا دعا قبول کا او چې سړی مولا الله سړو نو بس هغه بهوشي حالات پر ال فغتا بدل لاسونه مشل شو او دا ټول وجود بس لکه میرګي ورته وا یا فالج ورته وا او چې دې ټم حضرت ساره وکړه هغه چې دا خو د بار فوج کو ګوري به چې دا خو دې قتل کړي دي نو ای رب دا را ژوندې کی حضرت ساره دوباره دعا وکړه چې ای رب دا را ژوندې کی دا خلک به چې دا دې قتل کړي دي دوباره بیا داسې وشي نو دوباره بیا ورته دی لاس واچي دا سم شي دوباره ورته بیا لاس واچي بیا په داسې چلو شي په دریم ځل باندې بیا داسې شو بعض روایتو کې راځي چې دا داسې ترتیب چې د سنان او د بادشاه د جابر ورته ویل چې زما د پاره دعا وکړه خپل رب نه دعا وکړه چې ما خو کې زه به تا ته سنوي ما بدام سنانه ودای چې په دې باندې بچ کیږم چې ما د سنوي بس الله دې تاخ کی چې کله دا وشنو د درې پیر چې د باندې دا حرکت وشنو د خپل خادمینو تاواز کو چرشه دم نعوذ بالله دم شیطان راوسته دی شیطان په خپل دی چې زناکارم دی جابرم دی ظالمم دی خدای دې ظالمانو خلکو دا عادتي چې کم نیکان خلک هغه غلط القابات ورګي کم چې خولي خلک وي په دین باندې مېن خلک هغه ته سپک نظر کې هغه ته او کم چې د قوم ظالم وي قوم سره ظلم کوي او د قوم له نقصان ورکوي نو بس هغه یو خولي نو هغه خلک ورکوي نو به هر حال د داسې طریقو کا چې ورته وایي چې یاره ته ډېره شریفه زنانه بخپل وینځي ولا ورکه بعضی کتابونه لیکي چې یاره د هاجرای ولا ورکه دا بعضی چې دای لور و مدای رخصت کا دی راوته دا غزینا دا ابراهیم علیه السلام ور سره د خپل بیبي د بدی دا غزینا راوته بار رااله لمصر نه دی راوته بس دی وخت یې دی شام تراله د مصر نه راوته دی شام علاقې تراله په شام کې دی اوسېدل تقریبا لس کاله بعض وایي چې 12 کاله بعد د چې کومه بیبي د ساره د ولدا هاجره په نکاح باندې بچ دا والدا زما وینځه دا ته والدا ستا شو دغه د بچی نو د ساره نه د ابراهیم علیه السلام اولاد نو مسویدا والا علماء کرام دلته یو مسله بیانې کړه یو انسان بچی نه واغ سره د خپل خزه خو کی چې یاره ستا بچی نشته به زه به خیر د بنتوب وکما زه په پزړه باندې غټه خخته کیدم او زه د خپل خاون له دوی مخزو کنه الله رب العزت په دې باندې دا غدوی مې بیا بچی کیږي یا نه کیږي الله رب العزت دې لومبۍ لول بچی ورکو دا اکثر تجربه هم د سکیږي د ترتیب نو د حضرت ساره چې دنو د خپل وینځه حضرت هاجره ول ورکا ابراهیم علیه السلام هغه سره نکاح وکاغې نه بچی پیدا شو اسماعیل علیه السلام بد الله رب العزت حکم ورتکی ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د بوزه ته لاړ شه مکی ته لاړ شه مکی ته حکم دی ورته نو علماء کرام دلته یو دوه مسلې را باسي چې ولی ورته ویل چې ته لاړ شه یو د الله حکم دی الله رب العزت دې ځکه د کعبه جوړولو اراده الله رب العزت د کعبه جوړولو د خار آبادولو اراده او دویمه ده چې دوه خزي بنی نو هغه په یو کور کې یو ځای کې اوسېدل چې کمینو دا فطرتي طور د انسان طبیعت نه مني د انسان طبیعت دا نه منو نه دی بخپل مینس کې وای جنگ جګړه وغیرہ راتله نو الله رب عزت دا غینه بچکول د پاره ورته حکم وکړو چې ته د خپل بیبي هاجره چې کومه ده ته دا بوزه او ته لاړ شالته چې کله دغه په خچر باندې کې ناسو داراله بس دا کم ځای کې د ابي زمزم اوس خپل کوی بن کړي دي د صفا مروه ترمنځ دی ځای کې بدای دلته پرې خوله دا خپل خزه او دا وړو کې بچي اسماعیل علیه السلام چې د ټیم کې لا پیس کله د دلته پرېخو چې دلته پرېخو بس د روان شو نو دا ور باندې आवाज کې د هاجره ور باندې आवाज کې رضی الله تعالی عنها
چې مونږ د چاته پرېښودل د خو څوک شته دی هم نه ده بیخي انسانان نشته دلته ته مونږ چاته پرېږدې 2-3 پېرې اواز وکړو نو بیا ورته وایي چې الله درته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته او ما د خپل رب حکم کړی دی چې رب درته حکم کړی دی بس زمونږ به رب نه خرابوي مونږ به رب نه ضایع کوي چې رب درته حکم کړی نو دې نه دا معلومه شو چې تربیت د پیغمبر په کور کې کېږي ځکه داسې خبره کوي تربیت د پیغمبر په کور کې کړی دی نو بس داسې خبرې کوي شکر وباسي بدی سره کم کجوري وي یا کم اوبه وي بس هغه ختم شوي او بس دا ماشوم هم د پیو د هاجره رضی الله تعالی عنها په سینه کې پیم ختم شو ډېره پریشانه شوه ګوره دا مور پلار چې کمی دا د بچي دپاره ډېر پریشانه کېږي په خپله که هغې ته خوراک مراک نه دومره پروا نه وي د بچي دپاره ډېر منډې تړلې وی بس دا راپاسېده او به د صفا دې ډېرۍ ته یا صفا دې غر ته بس وخته منډې وواله دې تلاش کې یعنی داسې حالات کې منډه واله چې انسان باندې مصیبت وي مصیبت په ټایم کې انسان څنګه داسې ګډ وډ وي په دې منډه واله صفا طرف ته منډه واله بیا بره وروخته بیا داسې راله د صفا او مروه ترمنځ دلته یو کنده غوندې و بس هغې کې به داسې تیزه منډه که مروه غونډۍ ته که څوکي چې زه ورباندې د خپل حاجت دې نه پوره کړمه دې داسې 7 منډې ووالې صفا نه مروه او مروه نه صفا داسې 7 منډې ووالې نو بس دې ته څه میلو نه شو چې ګوري دې ټایم کې بس د ابراهیم علیه د اسماعیل علیه السلام د خپور چې وی کته بس आवाज په ولګېدو بعض روایتو کې راځي چې بس دې باندې आवाज رالو جبرائیل علیه السلام په دې باندې आवाज وکړو چې ولې منډې وې ولې داسې आवाज یې وکړو دا ورته وایي چې غوږ ورته کېښو ځان سره وایي چې یاره څوک आवाज کوي وایي که زما حاجت پوره کې راشه زما دا حاجت پوره که په دې ټایم کې ابراهیم علیه السلام کتابونه 2 روایت وروړي چې وزر وال خپل وزر سره د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام دی خپو سره وبراوته بعض وینا چې الله رب العزت د دې خپو دی لته سره د دې ځنه الله رب العزت د ابي زمزم چې کوم دی دا چې نه جاری کا بیا بس د زنانو داسې یو طبیعتي چې بس وی که د لوښې موخې کم و هغې ته نه ډک و دې نه ګیر چاپېره داسې یو دیوال راته وکړو یا د خټو نه څه ترتیب وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې الله رب العزت دې په حاجره باندې رحم وکړي که هغې چېرته دا دیوال نه والي نو دا اوبه به څومره ډېرې وي دا اوبه به بلکې ټوله دنیا کې به دا اوبه سمې خورې شوې خو بس هغه د دلته دیوال والو بیا بس وخت تېرېدو په دې کې داسې ترتیب وشو الله رب العزت دا علاقه آبادوله نو دلته د بل علاقې نه د یمن نه خلک راله یو قبیله ورته ویلی کېږي هغه دې ځای ته راله به دلته د دې حرم شریف نه لږ معمولي لرې علاقه کې دلته پراتو چې وی کته نو دې ځای باندې دلته اوبه وي چونکې نو دلته بس مارغان چې کوم دي هغه دلته بس سریږي ګرځي راګرځي بس یو کس راولېږلو جره دلته مونږ ورشئ که دلته اوبه یا نور څه خوراک چې به مونږ لاړ شو دلته آباد شو بس هغه ځای ته راله دې نه تپوس کړي د اوبو اجازت دی هغه ورته یا د اوبو اجازت دی ملکیت دا ورته وایي چې یاره ملکیت به یې زما وي د اوبو چې کوم اجازت دی بس زه خیر دی بس دا تاسو نه مونږ نه منع کوو بس دلته اوبه تاسو استعمالولی شئ به دلته دا اسماعیل علیه السلام راغټ شو په دې قبیلې نه واده وکړو هم دې قبیلې نه ابراهیم علیه السلام چې کوم په دې قبیله کې واده وکړو چې کله واده وکړو او د والده چې کومه وه هاجره هغه په دې ټایم کې وفات شو دې کې هغه د ذبح خبره راځي خو هغه ډېره بیان شوې د هغه کیسه نو په دې وجه باندې هغه پکې ما بیان نه کړه چې اسماعیل علیه السلام واده وکړو ابراهیم علیه السلام د شام نه د الله په حکم باندې راغلو د اسماعیل علیه السلام د کور ګیټ ووالو معلومات ورته وشو چې ستا بیبي چې کومه ده هاجره هغه خو مړه شوې ده کور ګیټ ووالو د دې نه د بیبي راووته ورته وایي سی صاحب د اسماعیل چېرته دی ویل هغه خو شکار له تلی دی اسماعیل علیه السلام به شکار کړي هغه هلته تلی دی وایي ښه دې ته وایي سی صاحب دی به دې ورته ډېر جړا فریاد ورته وکړو چې یاره بس حالات خراب دي خوراک هم نشو داسې چل دی هغسې وایي ښه چې کله د خاوند راشي اسماعیل علیه السلام نو هغه ته ووایه چې د دې کور د دروازې د چوکاټ چې کوم دی دا ته بدل کا دا چوکاټ کوم دی یا دا دروازه چې کومه ده دا ته بدله که بس لاړو دې نه چې کله اسماعیل علیه السلام رالو نو دې ورته د پلار بوی پې لګېدل وایي څوک خو راغلي نه و ښځې نه تپوس کې نو ورته وایي چې یاره راغلو داسې یو سپین ږیری سړی رالی او ما ته یې داسې وویل ما ورته داسې ویل هغه راته داسې وویل چې چوکاټ بدل کړو دا تا یادوي چې ته دا پرېږده دې له طلاق ورکړه
ځکه چې ته ناشکر دا ناشکري ډېر بد شی دی ناشکري چې په کوم انسان کې راشي به دی کامیابیږي هیڅ کله دی نه کامیابیږي به دې ناشکري وکړه ناشکري په دې وجه باندې ورته طلاق دلته نو علما کرام یو مسله بله راوباسي چې تاسو ته پلار درته وایي چې دا خپله ښځه طلاقه که دا به طلاق کولی شي که نه شي که ستا پلار سمجدار وي او سوچ وي ټینشن بیمار نه نور پریشانیانې پې نه و هغه پوه وي چې دا زما د انګور چې کومه ده زما د زوی دا ښځه کومه ده دا د دپاره نقصاني ده په مشورې سره درته وایي چې دې له طلاق ورکړه بیا طلاق ورکوه او که نه چاسې نشه وي واسې غصه وي سالنې وله نه برابر کړی یا نور څه نن به یې په دې باندې به نه طلاق په دې باندې د پلار خبره بیا نه مني بیا یو ځل بیا هم په دې قبیله کې بله جنۍ سره اسماعیل علیه السلام نکاح وکړه اسماعیل علیه السلام په دې قبیله کې یو بلې جنۍ سره نکاح وکړه ابراهیم علیه السلام بیا رالو او ګیټو والو به د اسماعیل علیه السلام دا بیبي راووته ورته وایي چې څه شو اسماعیل نو ډېر په عزت احترام او ښایسته طریقې سره د هغه ادب وکړه د ابراهیم علیه السلام ورته چې هغه خو شکار له تلی دی کور کې څه شته یا شته د غوښه هم شته و داسې ورته نور هغه ټایم کې څه موجود هغه شیزونه ورته یاد کړي بس مونږ په دې باندې الحمدلله ګزاره کوو چې هغه کله راشي نو ورته ووایه چې چوکاټ مه بدلوه او ستا د کور دا چوکاټ بالکل صحیح دی ستا ورسره ژوند ښه دی چې بیا اسماعیل علیه السلام راله دی ورته دا وویل ورته یاره دا تا یادوي چې خپل دا ښځه مه پرېږدم دا ښځه ستا دپاره صحیح ده بیا وخت تېرېدو ابراهیم علیه السلام د الله په حکم سره یو ځل بیا راځي مکې طرف ته د شام نه بیا دی خوا راځي او دې ټایم کې الله ورته حکم کوي چې لاړ شه ځان سره خپل زویم کا او ته د کعبې تعمیر وکړه کعبې تعمیر کعبه تاریخ کې راځي چې دا ټول نړومبې فرشتو جوړه کړه د الله په حکم سره بیا آدم علیه السلام جوړه کړه بیا ابراهیم علیه السلام په درېیم طوفان نوح کې بس دا بس دغه شوې وه ختمه شوې وه بس دا ابراهیم علیه السلام دوباره د دې تعمیر څه طریقه نو دې کې یو 3 روایت راځي اول دا چې کله ابراهیم علیه السلام د هلته نه را روان شو د شام نه د سره یو هوا را روانه ده هوا بس هغه هوا چې دلته راورسېده به دته د هغې هوا نه اندازه وشوه او بس ترتیب ورته وشو چې دا د کعبة الله دا بنیادونه دي دا دویم روایت کې راځي چې بس اورویز راله د هغه اورویز نه ورته الله رب العزت د دې بنیادونه وښول او دریم روایت کې راځي چې حضرت جبرائیل علیه السلام رالو او د ابراهیم علیه السلام ته د دې کعبې د بنیادونه ورته وښول دې طریقې سره هغه د ځان سره خپل زوی کو دا کعبه یې جوړه کړه کعبه یې ډېره غټه جوړه کړه اوس خو بیا وروستو قریشو کله جوړولو نو هغې ته نه دا رکن یماني ور بار ځای سوی دی ته ختیم شریفه دا دینه بار راوسه نه دا ډیره غټه و د دې 2 دروازې وي یو د میزاب رحمت سره دا ناوه چې د دې سره یو دروازه و یو دی خو د حجر اسود سره چې اوس کوم دروازه دا دروازه خلق به ننوتلو دننه به پکې مونځ کولو دا غشان ابراهیم علیه السلام جوړه کړه چې کله دا جوړه کړه الله د طرف نه ورته حکم کیږي چې رب سوس دین رستو ته خلکو ته आवाज ورکړه چې رب د الله رب العزت د کور عبادت کوي تاسو باندې الله رب العزت د عبادت فرض کړي یا الله زما د आवाज به څنګه رسی بس ته आवाज وکړه واذن فی الناس بالحج یاتوک بس ته आवाज وکړه باقی خلکو ته د خلکو غوګونو ته د خلکو زړونو ته دا رسول زما کار دی دا بس ابراهیم علیه السلام دا आवाज وکړو او دعاګانې هم کړې وي هغه سړی مې خپل بیبي پرې خو هغه ټایم کې دعاګانې کړې وي دې ټایم کې دعاګانې کړې وي چې رب زما ما دلته د خپل اولاد پرېښو دا اولاد مې پرېښو یو داسې ځای کې چې دشت بیابان دی به دلته ته د رزق بندوبست دی له وکړه او فجعل افئدة من الناس دې ځای ته یا د دوی د زما د بچو طرف ته د خلکو زړونه مایله کړي یا د کعبې طرف ته د خلکو زړونه مایله کړي دی د رب نه دعا وکړه همدا ده چې هلته څوک ځي ډېر زیات تکلیفونه وي خو څوک داسې نه وي چې یو پیره لاړ شي دوباره بس بیا چېرې نظم مړه تکلیف دی پکې زه پکې ګرځم او خپې مې خوږېږي نه دلته به مونځ هم نه کوي دلته به بیخي ګډوډ وي خو که څوک ورته وایي چې یاره عمرې له دې بوځم یا د حج له یا ترتیب ورسره برابر شي نو بیا هلته روان دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده چې هغې سره دا زمونږ مینه محبت دی بیا ډېر وخته پورې معد بن عدنان پورې دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم 20م نیکه پورې دا بس دا ټول په
د الله رب العزت حکمونه به منل که چېرته یو نیم داسې و چې شرک به یې کولو پټ به باقي چې څومره وو دا ټول به د الله رب العزت احکامات منل و د الله رب العزت وحدانیت به منل او نیکان خلک وو د هغې نه وروسته بیا په دې کې شرک رالو شرک په کومه طریقې سره راغلی دی انشاءالله آینده جمعه به دا بیانو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین